ظهوره. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال حدثنا حنبل قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مسعود بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غرور. قال حناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث وصف شيء في هذا الباب وأحسن في الباب عن أبي الخليفة عن أبيه وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم. وأبو الخليفة بن أسامة اسمه علي ويقال له زيد بن أسامة بن عبيد الهذلي. باب ما جاء في قدر الطهور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دریم بحث پر دو جملوں باندې او دوی تراغه تل لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول. نقب دیگی او مند منزون کلن و جزءان بغیر پاکوالی او نقب دیگی او خیرات او صدقان من غلول دمان خبیث او حرام. الأول جزئية دعوة على الشرط بعد الصلاة أو انتفاض شرط الانتفاض مشروط راسي ولا تقبل صلاة بغير طهور. توجس لك انتفاض الشرط نمون بني انتفاض مشروط راسي. ذكي وإشكاله فأعناه ما بناء على الصلاة يوصلي بمسك طهارة ختم شو یو غیر اختیاری حدث بطراغ لتا سوئے چلی بسکے دیدے اودسو کیو لاو دی شدید راشی او من دیو کی وجبنی علی صلاتی اقصور من بانی نور من حقیق سکرو کی من قاء او رعوفان او قلسان فی الصلاة فليذهب وليتوزع وليبني على صلاته ما لم يتكلم. حديث دا عائشة ابن ماجه وحديث دا جابر من دا خدي حديث المعارف دے کرا جو حدیث کا معلومی جو بغیر طہارت عمل نہ کی اور تاسو دا غزے کہ ودا سہمت شو دا دی چیزی اور راضی نو دا من حصہ وائے کنوائے وکرمون حصہ وائے داخل کریں دا خدمون سے حصہ بغیر طہارت فرارو تاسو ویلو چې مونږ د اول نه تر اخره پورې بغیر طهارت نه کوي. اول نه تر اخره پورې له په میاس کې له ودسي راځي. دیو جنا ائمه ثلاثه بنا نه نو کدی حدیث سره معارضه مارا دلیل دا یو جواب سماعی دی یعنی یو نقلی جواب دا من بنا دا صلاة ویو دا حدیث په وجه ٹھیک دا دام حدیث دی چې بغیر طهارت من نه کی دا اول نه اخره پورې به طهارت او هغه دی چې طهارت نشته مونځ کېږي نو مونږ دا حدیث په وجه بنا وایو او کتره چې بغیر خدا سپکی نظر آئی نا ایام و زحام نا آغا پا عذر بیان آگلے او آغا حدیث کے دا عذر بیان دے کنا من قاء اور فاقیو کی یا فقور دیوین راشی یا دیوین الٹیو کی سفران لردشی نو آغا چه دقا حیصد نموز کا او دغه بغیر طهارت کی دا هغه حدیث په وجه نو هغه حدیث د حالت عذر باندې او دا حدیث په حالت قصدی باندې یعنی قصدن و عمدن بغیر طهارت مون نه قصدن سوی کنه په دې کې د سینې کړی او دې مسکی د دې اجازه نشته لا تقبل صلاه بغیر دې وجه نه په کې دا مسله ده چې سړی قصدن به او د سموس کوي کنه نو کافر کی
نہ خودی توہین دے شریعت بغیر ہوتا سموس کئی نہ خودی دا کفر نو آغا حدیث پا عذر بانے حمل لی شریعت آغا عذر آغا منے یعنی او دا بلا عذر مسئلہ تشوان و تعارض نشتا حدیثین کے خان دوار بدل دا قصدن عجیشو قصدن بغیر ہوتا سمون نکی و عذرن آغا خیر او بل اقلی جواب دارے کہ اتوے ایاب و زہاب پکرائے کنن نو کدا د مون نه نو داس پکرا نه او کدا مون وې د مون نه وې او کدا مون نه دغه ځای او نه یو مون د امر وحدانی دیګا ولا د صلات او غیر صلات نه عبادت سپه کې صلات شو او ته چې وې د ازیر ازي سبیتا نو دا غیر صلات نو امر وحدانی هغه یو شو صلات هغه اوس مرکب شو من صلات و غیر صلات امر وحدانی مختم شو یو هم د حدیث په وجه جواب ورکړه کنه چې دا موږ سره عذر کې خیر او دیم عقلی دلیل او هغه د قیاسي دا موږ قیاس کو په صلات خوف باندې صلات خوف یو رکعت یو ډله بیا بل ډله بیا غلا راشي بیا غبل بیا راشي بیا غلا راشي بیا غلا راشي نندغه ایاب و ذهاب شریعت اجازت کړی دی خو په صلات خوف کشتا او دغه د مون حسنه ده او کته امر وحدانی هغه مات شو نو هغه شریعت په صلات خوف کې راغلی دی ایاب و ذهاب خاص موسی دا څنګه خاص صورت ایاب و ذهاب دا صلات دغه نه مون حسنه ده دې په خبره او دا امر وحدانی والی نه ماته صلات خوف چاہا صلات امر وحدانی اغطور آتو چاہا خارج دا صلات تمون و سر نماتی یہ دے سر نماتی نگا ولا سر مثال لیں فشاہدیت دیم ولا صدقة من غلول او صدقنا قبلی یعنی لا تقبلو بوترو باسی یعنی خدای پاک پنا خوشحالی یعنی ثواب نور کہ دلتا قبول پر دیم مانا سر اولا مانا یاد ہوتا ہے اغدائی جنسے نغی شرائط پوری و ارکان اور اگر پمانا لا تصحیح و صحیح نغوی علامہ شبیر احمد عثمانی سے فتح البرہین کہ وہی اول معنی حقیقی قبول کون الشیء مستجمع لجميع الشرائط والارکان وهو يرادف الصحة والجواز من جائز طهارت صحیح اور بغیر طہارت امون صحیح نہ دا معنی کنا دا قبول دا حقیقی دا اور دا دویم معنی مجازی دا چلا تقبل صدقتون دیکھ خدای پہ ثواب نہ ورکی پاک صدقہ و خیرات جاگا حرام و خبیث مالی خدای پاک مال ثواب ورکی شفاق حلائی ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب خدای پاک کے پاک قبل دا خو پدید دی ثواب پیدا دادوی و مانا مجازی دا حافظ ابن حجر وی دادوی و مانا حقیقی دا اول مانا آغا مجازی دا خام والبار مانا جانی مشهور دی نتا علا توقع دادوی و مانا یعنی صدقه دا خلا مانا خیرات کون بیبانا خدای پاک ثواب نور کئی لا یقع موقع الثواب وموقع رضاء اللہ تعالی خدای پاک میں نہ خوشحالی ندی اللہ معلوم ہے کہ پاک مال مرکول پکار دی کہ باہر بکرہ معنی خواہ اور حرام مال نلی ورکول پکار ندی مانے احناف مانے اعتراض غیر مقلدین بکی کتا سوائے کنا کہ سوری تلاست حرام مال راشی رسول پیسی راشی یا یوری و حراشی کنا حرام مال اصل خدا چا مالک لگے ورکی وکل مالک صورت نجوڑی کو واپس والی فسبیل و تصدق ہدایت منی داغی لار خیرات دیکھ اگر تصدق کا صدقے نقطہ سوئے کہ حرام مال سوڑی تراشی اگر خیرات کرے دا
قرآن حدیث نہ خلاف تھا حضور پاک کوئی صدقہ و غلات غلول دا غلا و دا خیانت و حرام و خبیث نہ قبلېږي اتا سره چې خبیث مال نشي دیږي نو اور ته نه ورته واجب التصدق پیژنې دلته وایي قبلېږي نه یعنې کوي هلته وایي واجب دی دا خو تعارض راغلی او یو دویمه بله مسله ده د احناف وایي چې سړی حرام مال د صدقې په نیت ورکړي نو یاره د کفر ده پکې ځکه دا د خدای توهین دی د خدای توهین دی د حرام مثال داسې لکه د سپیو دسمات نو ته چې د سپیو دسمات یې ورکړې واله دا خیرات واله چې ما د خدای ثواب راکړي دا د خدای سپکه کوي که نه د سپیو دسمات یې هغه خیرات کوي چې ما نه به خدای ثواب او اجر راکړي دا خدای پورې ټوکې نه دي دیگه توحید دی دا اللہ تعالی دا پیغمبر نو احناف کوئی چه حرام مال سوی خیرات کئی نو غسلی کافر کیگی دا مسئلہ او یو مسئلہ تا داوئے چه حرام مال واجب التصدق دی واجب التصدق خودی حدیث نا خلاف دی او اقبل قیدہ دا اقبل قیدہ سر معارض دا یو دا کیوئے چه تو ثواب پنیت ورکی کافر کی کہ اوپر دے کہ ورکول واجب دی هم واجب وی امت کافر وی پیش کو خبر دادوا دی یو دا حدیث نا خلاف دا قبل قبل قیدست تاسو معارض او تناقض دی ندی ورکول پیشو کنا حرام شی ورکول ندی پکار لیکن بڑی کافر کی صدق یو دا کہ واجب دی دیدگو قضیوں کے دیدگو جو ترکی قواعد و مسئلوں کے پخپنہ کے تناقض دیں دی جواب بسی جواب اعلان ہے کہ حرام مال واجب التصدق دامون چوئی احناف کوئی چا خیرات تصدقی و فقر لے ورکا لیکن جدید وہ اعتبار ہے یو پنیت دا تقرب الاللہ یعنی خدای پاک تا پیسے نزدی شو دا حرام مال ورکوم فقر چی اللہ تا پی نزدی شو و اللہ تا پا پاک مال بانی دان نزدی کا پا حرام من نزدی کا نیشو پا خبرم یو ورکول دی فقیر تکر واجب التصدق فنیت تقرب دانا روائے یہ سر سڑی کافر کی اور دغا اعتبار سر من نوئی بیم اعتبار داری یہ سڑی حرام مال پخپل بنے استعمالی لکتا دا بینک نے سود پیسی روائے اور پانچ دے ملک انگریزان و خلق اور بینک پیسی جوئی نو علماء دیوبند کو پرکور کے سود روائے لیکن چې دې دې پرې دې به دې دغه ورکړي مشن دې ورکړي مشن عیسایانو تبلیغ کې دا پیسې هغې له ورکړي هغې به اسلام ته نقصان رسوي او مسلمانانو ته نقصان رسوي نو ستا پیسې د سودو هغه انګریزان هغه خاص تنظیمونو ته ورکړي او به اسلام او مسلمان ته په تکلیف رسي راواله او دا حرام مال په خپله مه استعمالوئ او فقیر له یې ورکړم لیکن پنیت دا ازالی ساری یہ زمان دا لا صاف واش روڑے چھے سبزی بمالا لیکن پکمن بعض خلقوں کو فتوی ورکولی دا حرام مال نہیں یا دا سود مال دا پا ٹیکس کے ورک حکومت دا ناروالی ٹیکس کے ورکول سکا کہ حرام مال ٹیکس کے ورکے دا ټیکس استا ذاتی پیدا دا ہمانے ټیکس را دا گاڑی یا رکھو او ته پکې د سود 10 کټ روپۍ د راروشي هغه هغې کې ورکړي دا خو تا ذاتي استعمال کې راوستل ذاتي استعمال کې حرام دی بل نه به ورکوي یو غریب فقیر ته نو ته په ټیکس کې دا حرام مال نشي ورکولی پوه شو په خبره فتوا داسې ده دا به چاله ورکړي پنجت د ثواب نه چې ولی الله شمه یا خدای ته نږدې پنجت د ازارې دا مردار شي ما
دانیت د ازالې سره به تا له خدای ثواب درکړي. طریقه دا ده لکه ګوره په طور مثال یو جعلي مثال جومات ته راغلې او دسمات یې پکې پروت دی د سپي دې په خبره اوس تا له پکار دی چې جومات پاک کړي وطاهر بیتي ته به داسې سراوالې رمبې ممبې دا متیازې به وغورځې د جومات نه دا ګندګي پرته د دې ازاله ضروري ده دا بار وغورځې ځای به پاک لوبې وینځي ښه نو ګوره ګندګي باید دا ازاله وکړه چې جومات د دې ګندګۍ نه پاک شي ټیک شوه نو تاله به خدای ثواب درکړي دا نیت او که سړی داسې کوي که نه د ډیران نه اودسماتې د سپي راوالي جومات کې واچوي چې دا اودسماتې به دلته واچو نو بیا به یې اوچت کړمه بیا به یې بار وغورځوم نو دا مجرم دی دې په خبره دا خو ته نیت د تقرب کې ته نیټې جمع کوې چې جومات کې به اودسماتې اچوم او بیا به یې درکوم به دی دا به نه کوې که هسې اودسماتې سپي کړو نو ته یې درکړه دې په خبره ځکه ته چې اجر خو نیت د تقرب کې نو حرام مال واجب التصدق دی او په نیت د ازالې چې زما غاړه خلاصه شي فراغ د ذمې ورته وایي ازاله ورته وایي پوهېږه نه نیت د قرب د خدای پاک او د ثواب او د ازاله باندې مراد دا به ثواب خدای پاک درکوي تا ته ځکه ته د علماو د شریعت په رڼا کې وچلېږې ټیک شوه فقیر له ورکولی شي نو څوک وایي فقیر له څنګه ورکوي حرام مال دی که نه حرام مال چې په خپله نه خورې په بلې ورکوي سوال او دا د کوم ځای نه معلومه وی چې په نیت د ازالې حرام مال ورکړه فقیر ای احنافو که نه ځه په نیت د تقرب نه شو په نیت د څه شو ازالې شو فراغ د ذمې شو چې غاړه مې خلاصه شي زما د شي دا لر شي د جومات نه د اودسماتې لر شي زما د پیسو نه د حرام مال جدا شي دا که نه مالک نشته اوس چاله وکړي چې خیرات به کو بس ازاله ثواب به د مالک وي ټیک شوه دا هم د کوم ځای نه معلومه کړې ده دا شراح وایي دا د ابو داود شریف واقع دی حضور پاک علیه السلام د یو جنازې لیکلي وو جنازه کې به خدمت هم کوم کله به یې مړی په خپله لاندې هغه کې کېښوده خدمت یې کوه واپس را روانو یو زنانه ولاړه وه نو دعوت یې ورکوي تاسو له ډوډۍ کړې بعضو کې راځي د مړي ښځه وه پوهېږه نه امراته د دې میت ښځه وه او بعضو کې راځي یو ښځه وه نو پوره پته یې نه لګي یو ښځه وه او دې یې دعوت وکړو دې په خبره وی ډوډۍ وکړه حضور پاک په اخلاق کوم وی ډېره ښه نه وکړه نو هغې ونه چلې یې ډاله کړې وه نو چې غوښه یې ونه کېښوده که نه حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه ډوډۍ خوړله نو هغه چې غوښه یې واخېسته خوله کې نو هغه داسې شو لکه پلاستیک بس اورېده تېرېده نه لوړه شوه بیا حضور پاک علیه الصلاة والسلام هغه ته په غوښه راتله او شراست یې نو داسې معلومېږي چې دا غوښه بغیر د مالک د اجازت نه دا څاروي اخیستې شوې یعنې مالک نه دی کړی هسې حلاله کړې ده پردی شي هغه ښځه یې راوغوښته دا غوښه د کوم څاروي وه دا خو داسې معلومېږي چې دا د دې مالک اجازت نه و او تاسو رااخیستې ده ورکړې هغې اقرار وکړ چې ما تاسو له ډوډۍ کوله ما چیلې خادم ولېږه بازار ته هلته څاروي نو ده برابر ونه نو که نه میلاو نه شو زمونږ ګاونډیان دي ښځه یې وه هغې کله چیلې ولاړې ما ورته یې یو چیلې راکړې بیا به چې څه پیسې وغواړې در به نو هغه ښځه یې راکړه ګاونډی نو مونږ لاله کړه او پخم کړه نو د ګډو مالک ښځه ده که خاوند یې ټول نه مال خو د خاوند دی که نه مالک اجازت نه و دا خو دغه شو اوس خو ګډه ذوات القیم دی اوس به پیسې ورکوي د ګډې چې څه قیمت یې مالک او پیسې ورکوي بله ګډه خو نه شي ورکولی ذوات الامثال کې به مثل ورکوي چې په بې اجازته یا حرامي مالک
او چې هغه شي ځای شي ذوات القیم کې به قیمت ورکړي غوی د پردي اعلان کو اوس اعلان شوی غوی باندې هغه څه کوي هغه جملې ګړه او په به کله شي هیڅ اوس باندې شوی د غوښه هغه له غوښه نه ورکړي هغه به ډېر قیمت دې خبرې د ډېر قیمت د خاوند لور کو راشي به حضور پاک ډوډۍ ونه خوړه او هغه وی اطعمی الاسارا اطعمی الاسارا دا غوښه پرې قیدیانو باندې ورته مسلمانان قیدیانی بچی کی په نورو خبرو مسلمانان نو کافر په وخت قسمه قیدی نه به باغی باندې غوښه خوړل یو په د مړي کور خیرات کوي کنه دا دعوت کوي دا مسله په خپل ځای کې راځي مال حرام په نیت د ځاني ورکه جماعت شریعت کوي دا پردي مال مې استعمالوا لکه نقطه عمومي کنه مالک نه بایو یا پردي مال دې پټ کړی اوس هغه بس کې چانه چې بواله د 10 روپے اوس هغه سړی نه پیژنې چاله ورته 10 روپے خیرات کا دغه پیسې مالک مالمین دي او ثواب یې هغه ته وکړه دې په خبر انور یتونه مکه وابا غریب د غریبي ختم شو خپل غریبونو خپل غریب په شو خپل پکې خبرې پکې راځي خدا باندې چې خدای ته په حرام مال نږدې شه دا څه باندې ځکه ځکه د حدیث نه خلاف دی ولا صدقه من غلول او خدای پاک نه قبلي هغه خیرات چې هغه د خبيث او د حرام مال نه دې په خبره نو باندې د تقرب بنا ورکه دا منه دې حدیث وایي او باقي غریب له اول کې دا دعوت ابو داود تفسیر په وایي او باندې د ځالې ورکول څه فقهاو چې لیکلي ښا باقي د مړي کور خپل محلي او خپل غواړیانو د مړي په وجه هغه دا ډوډۍ نشي ورکول دعوت نشي ورکول نه غواړیانو د پکار چې مړي ته پنځ دغه نه درې باندې نه جمعه نه سمره د مړي کور باندې یو نه موبایل جوړ دی هغه په غم کې لټان دی او د دعوتونو باندې شونډې پاکې را پاکې کله الوا خوري او کله باندې یانې خوري هغه باندې غم دی ته ولا ډوډۍ ورونې د سنت نو ګوانډیان په پنځه کې نه د مړي کور ته باندې کې نه مړي کور ایله خوراک باندې البته که ملمه د لري نه راغلي او څو پر ډوډۍ نه وړي د مړي کور باندې ډوډۍ پړې د لندن او امریکا کې د مړي چوشي کنه ډوډۍ د لري نه ولا کاکا ماما راشي لکه کراچي لاو او چې راشي دوه درې شپې په بدل کې هغه به څو ډوډۍ ورکړي او چې د لري کس راشي کنه ته دعوت نه وي نه په ملمن ستاره شدار ډوډۍ ورکړي یو پاک محلي والے کورو والا هغه به د مړي کور ډوډۍ نه خوري نه کنه او دعوتونه باندې کې او یو اکرام د ضیف یا وجودان خیر راځي دا مسلې نه نشته بس زمنن والا خبر دا ختم شو قال حناد دا بهم سندر اول قتيبه بهم حناد وفي حديث قال حناد في حديثه الا بالظهور يفهمون ابتداء اصول حديث وعلى بحث سرور هذا داري چې کله د خود وسنه د ذکر کړي قتيبه او حناد کنه دا متن د اول سند چې ذکر کړي چې کوم سند عالی وي دا غي متن وي یا کوم اول راوي وي قتيبه نو د متن دا او دا په تحویل چې کوي کنه حناد قال حدثنا وكيع الاسرائيلي عن سماك دا په راوي دا حدیث منتقى مضمون کې کله ورشد القاضي او کله بدلوي نو که لفظ بدل وي د تلویزي مولا د دویم سند او لفظ د بدل ته اشاره کوي دا ځکه وایي قال حنا مطلب کما متن د قتيبه کې استاد او حنا چې د استاد دی هغه د عبارت نشم بدل ویل نه مطلب یو دی ګوره هغه داسې وایي لا تقبل صلاة الا بطهور معنی ولا بيودس مندکی او به طهور مندگی ناغم طهور ویل خو بغیر طهور او دسه ویل الا به او معنی ولا نمبر احتیاط کی ټول ټکو ته باندې
دویم دا دی تحویل کې کنه مشرق والا عالمان او بر صغیر پاکستان والا خو حاوی یا حوی او د مغرب عالمان هغه داسې وایي تحویل دیگه سو کوئی نحول من ذلك السند الى هذا السند بعض عالمان ویدا خال خال یعنی الى آخر الحدیث دیگه نا کله خام او کله سوی حال صحن عبارت صح الحديث دا سموي وعام دا تحويل ودا مختصر کې څه کوي دی په کافي لیکل نو دومره جملې سو کړی شي دی په ګورې د دې مثلا دا یو ډېر کوم دا څه وو حدثنا ابو بكر سعيد قال حدثنا ابو عوان سباك بن حرب يجي عن مصعب بن صالح عن ابن عمر وغير ذلك وقال حنان قال حدثنا وكيع بن سعيد سماك عن مصعب بن صالح عن ابن عمر نبي ډېر سندو دېدو د تحویل کې دی چې کوم نمونه بدلي هغه وایي چې کوم مشترکي هغه یو ځل وایي نو دې کې اختصار حاصل راشي ٹھیک شو ها دا اخبارنا څنګه پوره دي چې خبره اسانه شي دا ډېر ګران کار دی چې اخبارنا لیکي او انا لیکي ګوره انا اسان دي ها او حدثنا بنا لیکي نون الاثنان طبعا انا ته حدثنا او انا اخبارنا بلوي وخوټه کې پورا ولیکل ډېر ګران کار دی مشقت دی دیګه نو تطبیل دی نو بیا مشقت ختم کړو او اختصار هم پکې راځي ایشي انا دې د پاره دې تر څو په ټول سندونو وړي چې کله یو حدیث په لږ سند وایي لږ حدیث شي او دې بس هغه مشترک کې دی دا سماویلو مدار د سند سو کې سما او طریقه دا د اصول حدیث کې چې مدار د سند یو ځل دحانه بس مدار د سند لکه قطعه استاد سماعت دی دیګه او د حناد استاد هم سماعت دی هیڅ دریم شیخ څلورم شیخ نو دا سماعت دحانه پس لیکل پکار او تاسو ګورئ دلته دحانه مخکې نو مدار د سند یو ځل یو سماعت د دوه ځلې ولې لیکي او صاحب ابن احسان یو ځل دی او سماعت دوه ځلې دی سماعت یو مولاد دوه شریک یو ځل دی دیگه اصل قاعده دا نشان دا خدای هغه نه د خلاف شوی پر اول حدیث کې ها تطبیق وکړي د قواعد او یو حدیث په ټول کتاب کې صحیح دی ا تطبیق دا دی چې دا مدار د سند لکه سماع دا د حاله فصل کې تکفا تحویل ودل دماغ کې لیکل شوی ځکه چې د قطعه سماع نسبت لام تکړه دي منصوبه نه ذکر کړل سماع ابن حرفین کم سما کو پر کوئی بادام ګل دې رانشار دی دیګه نه نو هغه پلان نو به مزرعه او خپل استاد ته سبق وی هغه منسوب نه دی ذکر کړل سما خبره پیښه یو منسوب ذکر کړل د پلان ته نسبت کړي او بل نه کړي نو د دوه الفاظ کې فرق وو نو گویا کې نه ویل کې شو کنه دا حاله مخکې وجه کتوارو سماعت پیلی بے یو ځل حوا دیگه سماعت برستو نو دا یو وجه شو ها قال ابو عیسی دې تا ګورې دا ابو عیسی ټول کتاب کې وایي دا قال ابو عیسی څوک دی بعد مولیان وایي دا شاګرد د ترمذی وایي لکه ځان ته وکړه کوي کنه څه خبره کوم اقولو دیگه زه وایم یا قلت فذا ما درسو دا قال ابو عیسی خود بعض عالمان وی دا شاکر وی محبوبین نه محبوبین دا هغه وی قال دیګه یعنی محبوبی دا لیکل کړي قال ابو عیسی د موږ استاد ابو عیسی ترمذی وی هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واصل یو قول دار او بهم قول دی چې قال ابو عیسی شاکر نه دی و شاکر په ټول کتاب کې دا لیکل کړي دا خو بار حدیث کې قال ابو عیسی قال شاګرد کوم نه لیکل پوری شي تفصیلی وکړي دا هغه کتاب ټول ټکړه د خپل خط نه یو استاد نه ویلي نو صحیح دا چې دا مصنف خپل وایي دغه په خبره قال ابو عیسی او کته چې دا څه ویل پکارو اقول ویل پکارو زویم نو هغه جواب دی چې دغه التفات ته خبره خو دغه کې ترمذی کوي کنه اقول نه وایي نو متکلمنا التفات ته چدا غائب ته اسم ظاهر په حکم د غائب کې وي
یو مولا بادر وای ځان نه انا اقول نه وای ځکه صيغه د متکلم کې به خبر راځي خلک وایي دا خبره کوم دا وایي هغه څه بدمعشي دې په خبره نو دې کې به بدمعشي ځان معلومي من قال انا وقع في العنان چې انا کې انا خير منه نو په تکلیف کې به ورځي لاندې باندې دې کې په خبره ها دې د تکبر نه ځان ساتي او د غیبوبت کې لږ عاجزي ده یو مولا بادر وایي یو طالب دی ابو عیسی لکه امام بخاری د ځان نه تعبیر پس سره کوي انا نه وایي څنګه وایي قال ابو عبد الله قال ابو زید نو هغه کې التفات کې تفنن هم دی فن هم دی ویشه په خبره دې کې یو فن دی التفات دې کې لذت هم دی دې کې عاجزي ده دا نقطه نو سید اشوا چې دا مصنف په خپل وینا مصنف امام ترمذی زدا خبره کوم سوین هذا الحديث وصوشين في هذا الباب العصر باب د طهارت شرطیت د صلات کې دا حدیث سره دا ډیر صحیح دی په حدیثو کې اور ډیر خپل دی اصح دا اصح صيغه نه صيغه اس په تفصیل ده یو صحیح ده کنه خو اسم دغه شو اسم شو مبالغه شو فاعل دغه شو نو صحیح او یو اصح یو حسن دی یو احسن ایک مبالغه نشته حسن من خپل صحیح من صحیح کنه دا غي تعریف پر ته دی کوم دی بل سبق کرا روان نو حسن او صحیح او یو احسن او اصح دلته وایي ودا اصح او احسن دا حسن او صحیح عام دی څه په خبره عام دی حسن صحیح خاص دا حدیث پر قسم دی او دا اصح او احسن دا لغوي معنا سره معنی دا شو ډیر کول صحیح حدیث ډیر ښه صحیح دی کنه اسم مبالغه ډیر کول دی لغوي معنا ده اوس په واقع کې دا حسن صحیح دی کا غریب ضعیف دی کنه نه په واقع کې صلاحه په معنی نه دی دا داوی شروع وي تر ترمذی والا چې دا حدیث حسن صحیح دی حسن صحیح دی راوی دا منضبط او عادل او کامل الاتقان او کامل الضبط او سند متصل او شاذ معلول نه دی دغه د حسن او صحیح کوم تعریف نو صحیح دا حکم د حدیث حسن او صحیح دی او د حکم نه دی لګولې دی په ګوره اخاص او اصم عام شو لکه انسان خاص دی او حیوان عام دی هر انسان حیوان دی هر خاص هر حسن صحیح اصح شيء واحسن به لکه هر انسان حیوان دی کل انسان حیوان چې خاص وینو عام راځي نو چې حسن صحیح وینو دا لغوي معنا باندې اطلاق کولی شي اصح شيء واحسن تشوا لکه انسان ته حیوان ویل شي او چې کوم ځای کې حیوان وی عام ضرور نه چې خاص دی لکه خواشه ته هغه حیوان نو انسان خو نه دی نو چې کوم اصح او احسن وي ضرور نه ده چې هغه حسن صحیح وي کله هغه حسن فقط کله صحیح فقط کله حسن صحیح کله ضعیف دې په خبره نو اثر او احسن عام دی او اثر او صحیح خاص دی نو په واقع کې حسن حدیث خیر حسن سے تو یہاں پر سبق کرا دی او په باب دا په باب کې نور احادیث او ذخیره د احادیث ته اشاره کوي چې دې باب او دې مسله او دې مضمون کې نور احادیث مشترک مسلم چې دې احادیث ذکر کوي چانه وي انا بالجفا کوي او په باب کې د طریقه دا ده چې د صحابو نمونه راځي او اختصارا دیګرا دا د اشاره کوي د سره کوم کتابونه پراتو مسند احمد سره پروت نور ناوې نه بیراشتل کنه ورسره هغه ته اشاره کوي نور کتابونو کې علامه عسقلانی کتاب لیکلی اللباب په بیان د معتلفات چې لیکل او په الباب دې باندې کتاب لیکل شوی لباب نور مليانو کې لیکلي دا جمع کړی دا کوم ځای کې ها نو په الباب کې نور حدیث هغه حدیث کله الفاظ دا سوي کله نوی او کله هغه مختصری دغه په ټول جملې او پټي یا یو جمله وي دا معنا او دا مضمون په پټي او حکم دار حدیث په بدل خان
نو په الباب کې باندې صحابه ته اشاره کوي لکه ابو هريره انس وغيرها څوک دي طالبان په اشکال کې چې ابو الملیک صحابي نه یا دی ولې ذکر کړی دی په الباب ان ابي الملیک دا صحابي نه ده تابعي دي صحابي دي ورنه کې دي نو ملیک دې اصل کې دا ابو الملیک دی کنه دا ابو الملیک دا سيدنا ابو الملیک دی عن أبينا ولا أبي بلاد صحابي هذا زوي بلاد نوم يوصل زيد نمه يعني أبو المليك أقبل بلاد زيد يا عامر نمه لا هذا حديث يبغى قوله للجود أنهم ذكر كي ففي الباب كوجه دارا شدا حديث صرف دلالي صحابينا كل زوينا قال كله كل شيء دلالي كله الذي وجنا قال زوي ذكر كي كان تربيزي ولا تابعين ذكر كي هاي يسوع ذكر كي صحابي وكذا صحابي كل شاعر نشتا يعني كلام مثلا كنا دلالي هم دقة روايات اللي قبل ذكر تابعين ذكر وفي الباب عن أبي المليك كن يدخل كل جميع عامر درست علي عن أبي قال أبدا ما درست علي أسامة عامر ذكرهم عامر بن أسامة هذا حديثه وقبل حديث أبو هريرة رضي الله عنه وقبل حديث أنس نبي ثم إلى حديث ترمذی کا حدیث کم جو قرآنوں ہے من تفسر کر دے ابو الملی طالبان دا بکنیه شمکاری چې دا بنو مسی دې تاسو تمامینو چې ترمذی مولا بیگنا دا چا کنیه ذکر کړي نوم دې ذکر کړي دا چا نوم راغلی نو کنیه ذکر کړي دې علم اسماء الرجال وایي دا رجال دا حدیث نمونه کنیه کله کله دوه کنیه په ذکر کړي دا دا کار دی الولاد نه دی وابو الملی دا ډېر ګران کار دی چې په پوره دا راویان پیژندل او دا کامل الاتقان دی او دا کامل الضبط دی دا پوره دوربین غواړي دا ډېر علم او عقل غواړي دا هر چا کار نه دی چې ته راوي ته وایي دا ډېر مضبوط دی او دا کم دی خفیف الضبط دی او دا کامل الضبط دا مولا کو جابودي کار نه دی چې ته یې وځه ابو حنیفه هم سړی او زم سړی ما او زه بغیر مقلد ګرځم دا ولې نه وایي چې فرعون هم سړی او زم سړی فرعون نه دی سړی چې سړی یادې نو هغه صفاتو کې دا صفات د ابو حنیفه سره په شان تقوا او علم او دومره استنباطي طاقت نشته هیڅ په خبره د سکول ماستر یا ټي وي مور موبایل ته دا د علم کې برابر وي هغه هم سړی او زم سړی چې سو کوئی پلان کې سره او زمې مطلب دا د صفاتو کې برابر دي صفات مونږ ته وخایا زید القائمون ترکیب نشي کولای بس ایو دا غي بارکونو وګوره کتابونو وليالي دا غي علم عالمان مې هیڅ په خبره هغه تومره دوی خلک دوی وی هغه مسوي دا ولې نه چې فرعون مسوي او قارون مسوي او زم مسوي هغه یاد کړه دا خدا سے چې پیغمبر مسوي او زم مسوي پیغمبر سره رئیس وما ارسلنا من قبلك الا رجالا وقواني ټول پیغمبرونه ملګری ټول سړیو دیګنه صفات باندې یو سړی د بل نه بدل ته چې ابو حنیفه یې دا کې دا صفات شته علم پویا عقل استنباط قرآن او حدیث باندې حضور اتاشته دې سشته هغه ته کوم مجتهدین ناس کوي ویل د علم جبال وتناسبات حیران بوت دا جوابونه مناظرې دې وی هغه سره او پیغمبرم سره او هغه سره او پیغمبر کی جدا صفات دیګه او دا ندا سره دا ویل اصل ځان له دوکه ورکول یا خلق له دوکه کول دی وګوره وفي الباب انا ابي ابو المليك ابن اصل دا نمونه الكتول او نبی به معلومه دا راوی مضبوط دی که کمزور دی دا سړی نشي معلوم دغه په تقلید کې تقلید په پدې اصول حدیث کې چې کوم بوجانو مشرانو او تزوایف په موږ او تزوایف وایي او دی ورته مضبوط وي موږ مضبوط دی نشي معلوم دا څنګه نه دی دغه په تقلید کې نه په فکر کې تقلید ودا مې دی پورو وابو المليك ابن اسامه دا پلان نو اسامه دا علاقه خان ابي اسمه د ابو المليك نوم سره عامر دی او دا سم دې کې زید ابن اسامه دې کې دي چې زید نوم او عامر لقب او ابو المليك کولین دا سم دې خان عامر ويقال زيد ابن اسامه ابن عمير د نیکونو مې وهابش بنو هذيل
الهذلي او با ما جاء في فضل الطهور یو درې منټري سره د حدیث معنا به وکړو دا وخت کې دا فقه کتاب نه دا احادیث دي هغه یو حدیث احکام سره چې د مونږ د پاره او د شرط دي هغه احکام بیانو او د فضائل بیان کړي په علم الحديث کې فضائل مراد ده د دې دومره ثواب دی او دومره دی دا د فضائل د اودس فضائل سره وقتی خدا معلوم شو چې ودا شرط کنه اوس فضیلت بیانې با ما جاء فی فضل الطهور بعد په بیان دا ثواب د طهور کې تدویر پیش دي حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا عمان بن عيسى دا اسحاق بن دا فقيه او حافظ دی او ډېر څه راوي د استاد دی ها هیڅ په خبره اسحاق بن موسى الانصاري انصار دا ناصر جمع د یا د نصير انصار د مدینه خلکو ته وایي کنه چې کوم دا غري اوس او خزرج دا قبیلې چې مسلمانان شو دي د سوي انصار وي د مهاجرینو د حضور علیه السلام مدد کړي پیګری د دې هغه د انصار د قبیلې نه مشران دي شو له کشر قال حدثنا عمان بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس کدا ورکاتونه باندې اثر کرا کوي مال ها شو مالک ابن انس امام مالک سے وہ ائمہ اربعوں کے مشہور و حالت میں چتراشی امام دار الهجرہ ډېر سخت په تیری شي په ځوانه کې دی راویان وی او یا کوړی یو بادشاہ نه لاو دا اډر خلاف پرځای ورکړی او یا کوړی خورلې دوستي به تعلق خو هارون شي بادشاہ سره دینو سره مالک ابن دا امام صاحب نے کشر د 54 میں ہجری کے پیدا دی اور 179 کے وفات 179 مالک ابن انس یہ مرکزی سے کہ وہ کہا افریقی خلق اور مدینی راجہ پر روان امام ابو حنیفہ سے وہ سر سبق کے ناس کو لیکن درس کے باقی ناس کے حل جوارا ہے کہ نو اغم تے روایت کرے مالک سے مالک ہم تے کرے ٹھیک ہے یہ معاصر نہ اور ہم اثر نہ جو سورے روایت امام مالک سے امام سے بادب کے سبق کے ناس لیکن یہ مدرس ہو گیا نا غلے کے یا جنت کی ہاں نوے جامع میں چھوڑ پڑی پھر جامع در بات کرنے کا خدا پاک بولا اور پوری خدا میں زار اور پوری جاتی نو مالک ابن انس رضی اللہ عنہ نے تشریح کی جنہیں کہ میں اور ایک نقطہ ذکر کرتا ہوں تو اس کا 94 میں کہ ادب پیدائش 179 داؤد کے میں یاد کر کے علی امام ابو حنیفہ پیدائش 90 ہجری اور 150 کے وفات تھے حضرت مر کے ہاں امام شافعی سے 150 کے پیدا لے کہ امام سے وفات سے بڑا کال اور وفات کے پر 204 کی 54 سال عمر اور امام احمد ابن حنبل 241 کے پیدا لے اور دا وفات ہے دل تنخ کاری امام سفیان ثوری 161 کے وفات داؤد ظاہری بغداد کے 290 کے وفات ایسا بنے نہیں کہ ملک طالبان سے نقطوں کی بھی دائمو اربعوں وفات بیان سکتے 150 179 204 شافعی سے اور